چې دا MNA صاحب MP صاحب دلته ناست دي دوی د یو لاینمین بدل کړي ځه نشي بدلولی چې لوټلې زه د هر ډول قارون یم چې لوټلې زه د هر ډول قارون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم بدنام کړی چې د هر جبر قانون یم بدنام کړی چې د هر جبر قانون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم خرڅ کړی یم خپلو رهبرانو د وختونو په بې رحمه دلالانو په مخ مخ یم وهلې غاصبانو چې حالاتو په دار کړی نن پرون یم چې حالاتو په دار کړی نن پرون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم خپل کور کې بې کوره پاتې شوی زور لرم خو یم بې زوره پاتې شوی پشته مور کې یم بې موره پاتې شوی امن دی مشران ناست دي MNA ناست دی انډیګان ناست دي نور انتظامي مشران ناست دي دوی ته زه دا درخواست کوم چې یاره دوی دپاره تاسو دا زمونږ د قوم فریاد مشرانو ته ورسوئ اخر دا واقدار د چا یو مالک اداره ده او بله دا ځان د ځان یو پاکستان دی ځکه چې د ده په خوښه ماته بجلي میلاوېږي د ده په خوښه موږ ټرانسفرمر راکړی کېږي یا سیستم او یا تار ده چې د ده خوښه نه موږ هېڅ هم نه میلاوېږي اوس حکومت ووایي چې 2 ګنټې پس به په دې رشکۍ په فیډر 1 ګنټه بجلي هغه ما دغه 1 ګنټه هم نه راکړي د حکومت هم دې تپوس نشي کولی چې دا 1 ګنټه ته ولې نه ورکړې چې باوجود د دې دا خو زما نه وه چې دلته به لوډ شي دلته به ریکوري نه وي دلته به یا مختلف بقایاجات دي خو په هغې ته حکومت کتلي دي نو ما 2 ګنټې پسې 1 ګنټه بجلي راکړي که انکیس ما ریکوري هم پوره وی ما بقایاجات هم نه وی نو به ما 24 ګنټې بجلي راکولی خو دا د نیشنل ګریډ نه د شبقدر ګریډ سټیشن ته زموږ ټولو دپاره هر چا دپاره هر فیډر دپاره تقریبا هر 2 ګنټې بعد 1 ګنټه بجلي راویږي خو دا غله زامن یې دلته خرڅوي یا بدل لګي په کارخانو خرڅوي یا پسې انجینو خرڅوي هر چېرته یې خرڅوي خو دوی نو دا پورې چا تپوس نه کړی شو زما خو درخواست دی مشرانو ته دا دی چې دا واقعي کې دې کې لګام واچوئ دا د چا لږ ماتحته کوي هغوی له دومره اختیار ورکړی چې دلته راشي دلته فلاني کونډه لګولې ده پولیس ورسره راشي FIR وکړي دا خو نور هم تاسو دومره دغه ورکړو اختیار ورکړو چې هغه هر چا لګېد FIR کړي سبا موږ دلته دا پوره احتجاج کړو موږ به FIR وکړو خو نور څه نشته نور تکلیف نشي راکولی دا که ضرور ده خو به زور راځو که نه دې لپاره د مشرانو ته دا درخواست دی چې د واقعي دپاره یو ترتیب راوباسئ کم از کم د دې قام چې څومره مشران دي داسې سپین ګیري دي هغوی سره یې کېنوئ چې هر ټولو مسلو حل راوباسي او د دې د اجازتي خبره چې ده دې کې ما سره هم دا تقریبا د هفتې نه مختلف خلکو رابطې کړي چې ضرور خبره کړو مجر ته ډېر بېوقوف سړی دا د پښتو د رواج نه سره خبر دی ظلم زیاتی هم کړی اول به راشئ معذرت به وکړي چې ظلم زیاتی شوی او چې قام څه فیصله وکړه زه یې منم ما ورته وویلې چې یاره د دې نه ښکته ما د یو استاد سره هم رابطه وه چې یاره کم از کم
چېرې د کوم د شهید پیکیج چې هغه ورکړي او چې د ده اجازلي زوی رور خاندان له واده یونین کې واده یونین دومره مضبوط یونین دی چې دا ایم ان ای صاحب ایم پي صاحب دلته ناست دي دوی د یو لاینمن بدل کړي دا نه شي بدلولی دا ټولې پیسې هم دغه یونین ته ځي دوی نه دې دا پیسې راوالي او د دوی له دوی بچو له دې ورکړي او دوی له دې کم از کم یو نوکري ورکړي او که بانې کوي نو اوس هم دا دی که تاسو تېر هفته اخبار راوالی تقریبا څه 4-5 هزار نوکرۍ په پیسکو کې راغلي او دې کې خامخا 70% د امپلوي سر کوټه د پیسکو د واپیر کارو دا هم د دې قوم بچو د بچو له دې په پیسکو په دې امپلوي سر کوټه کې نوکري ورکړی شي زر تر زر دې ورکړی شي د لازمند مطالبات دوی له واپیله یا څومره هم چې حکومتي مشران ناست دي دوی له یو وخت ټایم ورکړي داسې نه کوو چې یاره به دلته دا تقریرونه وشو ډېره ښې خبرې وشوې او خبره رفع دفع شوه هفته له خدای پاک به موږ او تاسو کېږو دا مسله هم دغه لږې پاتې شي الله که سبا به رانه بل سړی شي دې لپاره دا دی چې یو ټایم ورکړئ هفتې 2 هفتې 3 هفتې ځان ته وګورو چې زموږ دا مطالبات دي دا جایز 3-4 مطالبات دي دا به منئ که نه منئ راپاسئ زه به نه مخکې یم انشاءالله ډېری چوک هم بندو دغې ګریډ ته هم ورځو اکسیل دفتر ته هم ورځو هر څه کوو. مهرباني والسلام.